حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دته رئیس المفسرین ویلی کېږي. ډېر غټ علم خدای ورکړی د حضرت عمر زوی ته. دته د روم بادشاه یو عجیبه سوال پې وکړلو. وایي عبدالله ابن عمر تاسو خواته چې کور ته میلمه راشي نو تاسو میلمه له کوره وباسئ؟ وایي نه. وایي بیا آدم علیه السلام چې الله په جنت کې میلمه کړو نو الله له دې جنت نه ولې وباسلو؟ عقلي دلیل به د دې څه وي؟ تاسو میلمه له کوره مونږ خواته چې څوک میلمه راشي مونږ میلمه نه وباسو نو الله جل جلاله چې آدم علیه السلام په جنت کې میلمه کړو نو آدم علیه السلام یې جنت نه ولې وباسلو؟ دومره ښایسته جواب یې د علم په روشنۍ کې ورکړو چې سړي عقل ورته حیران شي. وی بادشاه تا خواته چې میلمه راشي یو مسافر وي او هغه په بدن باندې ګرد پروت وي، کپړې یې څښا شوي وي، پخوا خو پیدل سفرونه داسې سفرونه خو نه نو سړی به چې راغی نو سم بل شی به ترې جوړ شوی و، ځکه چې جامې به په سفر کې پې خیرنې شوې وې، شلېدلې شوې به وې، بدترین حالت ته به رسېدلی و. وی بادشاه سلامت چې څنګه مونږ خواته میلمه راشي او میلمه ته مونږ وایو چې لاړ شه، ورشه له دې کمرې نه ووځه او هغې کمرې ته لاړ شه او هلته جامې بدلې که بیا راشه. دکه شان الله رب کریم حضرت آدم علیه السلام را وباسلو چې د ستا په پشت کې په ملا کې ما دوه قسمه خلک ایښودي دي. څه خلک په ما نه مني نو هغو مثال چې دی د څښا جامو دی، ما احکامو باندې به عمل نه کوي، هغو خلکو مثال د څښا جامو دی، الرې کا. او بیا آیا آدم علیه السلام ته پاکې جامې راواغونه میلمه، یعنی ای آدم علیه السلام د تا چې کوم نیک اولاد وي هغوی سره بیا جنت ته راغله. څومره ښکلی جواب یې ورکړو د علم په روشنۍ کې. او حقیقت دا دی آدم دوه قسمه اولاد دنیا ته راغی، یو نیک دی یو بد دی. اول حضرت آدم نه قابیل او حابیل روایتو کې راځي، روزانه به یو روایت کې ذکر چې روزانه د آدم علیه السلام یوه جوړه هلک او جنۍ به کېده، یو کې راځي هفته کې به کېده، یو کې راځي په میاشت کې به کېده ځکه چې نسل زیاتولو، او یو کې راځي چې نه کال کې به کېده. خو بهرحال مختلف روایاتو مطابق حضرت آدم علیه السلام دنیا نه تګ نه مخکې 1,00,000 اولادونه له ده نه پیدا شوي دي او په خپلو سترګو یې لیدلي دي، 1,00,000 زامن اولونه. نو قابیل او حابیل، اول قابیل پیدا شو ورسره خور پیدا شوه، بیا حابیل پیدا شو ورسره خور پیدا شوه. حکم داو چې دا مخکینی جوړی چې دی دا به دا مخکینی ورور یعنی قابیل چې دی دا حابیل سره پیدا شوی خور سره به نکاح کوي، او حابیل سره چې کومه حابیل چې دی هغه به د قابیل سره پیدا شوی خور سره نکاح کوي. په دې وخت کې خپل منځ کې پیدا کېدل دا وروره خور و چې وروسته جوړه پسې را پیدا شوه هغه وروره او خوره نه و. الله امتحان قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شو هغه ښایسته نه وه، هغه ښایسته وه. حابیل سره چې پیدا شو هغه ښایسته نه وه. نو قابیل وی چې ما سره کومه پیدا شوې دا به زه په نکاح علمه، حالانکې دا خو د ده خور کې ده. بیا د څه وکړل دته حکم دا و چې تا حابیل سره کومه پیدا شوې ده هغه بالې، نو ده هغه وانخیستله، څه یې وکړلو قرآن کې دا ټول ذکر موجود دی. خپل رور حابیل یې ووجلو، مړ یې کړلو، بیا یې خپله خور ځان سره وتښتوله. کتابونه لیکي دا پی چې فتاوی حدیثیه کې دا پی چې خرابېږي سالن خراب شي په دې ونو باندې ازغي دا نه و. خو کله چې په ځمکې باندې اولنی قتل وشو آدم علیه السلام حج کې مصروف و. آدم علیه السلام وکتل چې په ونو باندې ازغي راوختل، ویې کتل ګلونو کې ازغي راوختل، ویې کتل چپۍ په خرابېدا شوې، انګولې په خرابېدا شوې، الله دې نه کې څه شوي دي. چې راغی ویې کتلو چې قابیل خپله خور تښتولې او خپل رور حابیل وجلی و هغه یې قتل کړی و.